الله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام. نو بسم الله الرحمن الرحيم خبر خبار بار شوي دي. الحمد لله الذي هدانا. نو شارح رحمة الله عليه ماتن رحمة الله عليه گور بس بسم الله نا حمد الله پاک ذکر کو حمد ذکر اعتراض دا واردېږي چې مصنف رحمت الله علیه ولی پس بسم الله نه حمد ذکر کوي پس بسم الله نه حمد ذکر نو شارح به هم دا غي جوابونه ذکر کوي ښا نو ګور ما ته وکړه یو جواب خدای له ګوره چې دا بسم الله حمد ذکر کو چې دا غدا پېښوي د کې اتباع وکړه د قران عظیم شان څه د قران عظیم شان دغه قران عظیم شان کې اول سره غلي بسم الله بیا حمد راغلی سره غلي حمد راغلی او بل دا چې اقتداء وکړه او تابعداري وکړه د حدیث د خیر البشر صلی الله علیه وسلم چې حدیث شریف راځي کنه چې کل امر زبال لم يبدا بحمد الله فهو ابتر سیدا نو وس یو اعتراض واردېږي ټیک ده په دغه ځبانه چې ګوره بسم الله حمد ذکر کو چې حمد حدیث راغلی څنګه راغلی حدیث کې راغلی دی اعتراض دا وردېږي چې دا حدیث ته ابتدا په دوه کې راغلی ام په حمد کې راغلی ام په بسم الله کې راغلی نو ګوره ابتدا خو امر بسيط دی چې ابتدا امر بسيط دی مطلب دا چې به یو شي کېږي په شیئین او په شی کثیر باندې کېږي نو په حدیث ته حمد عمل کو اول کې حمد راوړو نو په حدیث ته بسم الله عمل راځي کو په حدیث بسم الله عمل کو عمله دا تعرض راغی کیف شي سبق وس تطبیق څنګه نو جواب دار ګور اصل کې ابتدا درې قسمه ابتدا درې قسمه یو ابتدا حقیقي ده بل ابتدا اضافي ده او بل ابتدا عرفي ده ابتدا حقیقي ته ویل کېږي چې دا شی مقدمي مقصود او غیر مقصود ځان باندې مقصود او غیر مقصود تشوي لکه دلته کتاب کې مثلا ګوره بسم الله شو بسم الله الرحمن الرحیم نو ګوره دلته بسم الله خو مقصود ده حمد مقصود دی ذاتي مقصود دی خو دې د مقصود مسائل چې دي هغه مسائل علمي منطق دي نو په مقصود هم مقدم بسم الله چې مسائل د کتاب دي او په غیر مقصود دلته کار سوا دلته چې هغه حمد دی هغه مثلا مقدم او ابتدا اضافي ابتدا اضافي ته ویل کېږي چې مقصود خو مقدمه وي مقصود معنی مقدمه خو غیر مقصود نه مؤخره غیر مقصود نه مؤخره لکه ګوره حمد شو ګوره لکه حمد ګوره په مقصود مقدم دی چې مسائل د کتاب دي او غیر مقصود دلته دغه حیثیت نه هغه بسم الله دغه نه مؤخره ٹھیک شو یا په دوه کې ابتدا عرفي ده ابتدا عرفي ته ویل کېږي چې مقصود خو صحیح د مقصود باندې مقدمي بیا برابر خبره ده په غیر مقصود مقدمه وي او کدوي نو ګوره بسم الله کې ذا حق شو حمد کې شو لکه بسم الله دونه مقدمه ده په مقصود هم په غیر مقصود هم او حمد په مقصود مقدم ده کنه به برابر خبره مقصود مقدمه وي او کدوي بسم الله وسه شو خیر دونه کې شو دا ورته شو سيدا والحمد لله الذي الحمد صفات کامله ثابت لله خاص الله لرا دس الله تعالی الذي هغه الله تعالی هدانا چې موږ ته هدایت کړی دی موږ څه کړی دی ګور دا قانون دی ماته وکړي چې هر کله د ثبوت شیئین لشیئین هر کله چې ورستو موصول مع صله راشي موصول مع صله راشي دا موصول مع صله په معنا کې علت او دلیل وي د پاره د ثبوت شیئین لشیئین وای هر کله چې ثبوت شیئین لشیئین ورستو هر کله چې ثبوت شیئین ورستو موصول مع صله راشي دا په معنا کې دلیل او علت او دلیل لپاره دا ثبوت شیئین لكن مثل ما تقول كده الحمد مدعى شوها الحمد ثابت لله الحمد مختص لله حمد خاص ته دا ثبوت شیئین شو کنه یعنی ثبوت ته هم شو د پاره د الله په شو اوس دې په دلیل شي ګوره ځکه چې دا الذي موصول لاغي او هدا فعل دې کې ضمیر راجع دي معبر ده به هو الذي دا غیر فاعل شو او نه سره
مفعول به دی کنه ټول جمله پیلیا سله شفار موصول دا موصول مع سله دا اصل کی صفت ده کنه الله لپاره په معنا کې څه دی علت او دلیل دی نو الله پاک له حمد ځکه خاص دی کې به اذ وباسي الحمد لله الذي ان الحمد لله اذ هو الذي هو الذي هدانا اذ هو ذکر الله پاک هغه ذات دی چې هدانا موږ ته هدایت ان لاجل هدايتنا لاجل هدايته لنا ذکر الله پاک متصوب هدایت وصل بین شو کنه پیږي قاعده شو او دا چې ذکر کړل قاضي یقضاوی رحمت الله قاضي یقضاوی یا لکه ګور شمه کې مرضی کنه الحمد لله الذي زين النبيين الحمد لله الذي نبي الحمد لله وراغله تعالى له سبول شيء لا غير لا غير الاسرار الذي زين النبيين الذي موصول زين النبيين كل سلا واخر بدي مثلا بوش الحمد صفات كامله ثابت او خاصي لله خاص الله جل شانه لا زكاه پیش اذ هو الذي ذکر الله پاک هغه ذات دی هدانا چې موږ ته هدایت وکړي پیش وکل من پیش هر هغه څوک چې هدانا موږ ته هدایت وکړو فهو مستحق للحمد هغه مستحق ده حمد وي فالحمد پیش فالحمد كل من هدانا هغه څوک چې موږ ته هدایت وکړو پیش وي فالحمد مختص به حمد هغه مستوي خاص وي فالحمد مختص به تعالى حمد الله مستوي موږ ته هدایت وکړي څه شي سواء الطريق دلاري برابر دلاري ان سوره المستقيم هدایت راکړه شرح مسلوبه قوله الحمد لله ابتدأ كتابه بس لك قوله